یو سړی ځان نه د فراغ کوشش کوي چې زوالم، لیکن د الله د دین لپاره کوشش پکار دی. ځکه چې جومات څوک جوړوي یا جومات ته ځای اخلي نو دا د ایمان نښه ده. ځکه حدیث کې راځي چې څوک هم د چا د ایمان ګوی نشي کولی چې دا مؤمن دی، ځکه ایمان یو پټ شی د زړه کې پروت دی. هېچا ته په دې علم نشته چې د ایمان شته او نشته، مګر هغه څوک چې هغه د جومات سره تعلق لري، د جومات آبادۍ سره تعلق لري، نو د دې سړي د ایمان ګوی وکړي. ولې؟ ځکه قرآن د رب العالمین آیات ذکر کوي انما یأمر مساجد الله، یقیني جوړوي جوماتونه د الله من آمن بالله، هغه څوک جوړوي چې ایمان یې په الله وي، واقام الصلاة او په خپله لمونځ کوي، زکات ورکوي، ولم یخش الا الله، بې د الله نه د بل چا نه یېره نه لري. نو د جومات جوړول آبادي دا د ایمان یو نښه ده چې الله رب العالمین دا یو نښه ګرځوله. یو سړی ډېر مالدار دی، کور لري، هر څه لیکن دا چې مړ شي دا به پاتې. نن ستا سترګې په دې خپل کور کې چکرې وهي، سبا د بل سترګې به په دې کور کې چکرې وهي. هغه ځای والا چې هغه ستا لپاره جنت کې ځای جوړوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. هغه څوک چې د الله د رضا لپاره جومات جوړوي، الله بدله جنت کې کور جوړوي. جنت کې به کور جوړېږي. اوس د الله خبره رښتینې ده، دا چېرته د MNA د MP وعده نه ده، دا د وزیر او د صدر وعده نه ده چې دروغ خېږي. دا د اصدق الصادقین چې هغه ډېر رښتینی دی. الله رب العالمین ومن اصدق من الله قیلا، د الله نه په وینا کې رښتینی بل څوک نشته. هغه وایي چې چا جومات جوړ کړو جنت کې وله کور جوړېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مسجد نبوي شکل، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې بل شکل، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور جلال فراغ، او دروازې کړکۍ هر څه ورته د لرګي کړنې، درشلې ورته د لرګي کړنې، مخکې د ګټو وي، او هغه ګټه ولګوله چې هغه په سعودي کې په دغه ملک کې چې ټوله دنیا باندې اسلامي حکومت و. عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل ملکونو ته خبر وکړه چې کوم ځای کې ښه ګټې خپلې ګټې ما دې مدینې ته راورسوه. نو چې مدینې ته راغله خپلې ګټې ولګېدلې. بعضې صحابو اعتراض وکړه چې ته حسن پیدا کې، هغه ډول پیدا کې په جومات کې چې د نبی علیہ السلام په دور کې نه و، د ابوبکر صدیق په دور کې نه و، د عمر فاروق په دور کې نه و. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو جمله اورېدلې ده او زه په هغه یو جمله باندې عمل کوم، هغه دا ده چې من بنا لله مسجدا. عام صحابه دومره اورېدلي دي چې من بنا لله مسجدا، چا چې د الله د رضا لپاره جومات جوړ، الله به ورله کور جوړ کړي. خو ما چې کوم ټکي اورېدلی زیات دا دی چې من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الجنة. چا چې د الله لپاره جومات څومره ښایسته جوړ کړ، دومره به ښایسته کور له الله تعالی جومات کور جنت کې جوړوي. د دې وجې نه ما حسن د دې پیدا کړ. نو جومات نن سبا مسلمانان له پکار دی چې جومات